حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها یهودي لره په یوازې تن وجل. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ترور او د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه خپل خور وه. د احد په جنگ کې شریکه شوه او کله چې مسلمانانو ته شکست وشو او په تښتېدو شو، نو دې به په نیزه په مخ باندې وهلو واپس کول. غزوه خندق کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ټولې زنانه په یوه کیله کې بندې کړې وې او حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه یې پرې د محافظ په طور فریښی و. یهودیانو دپاره دا موقع ډیره د غنیمت وه چې هغوی خو بنیادي دشمنان وو. د یهودیانو یوې ډلې په زنانو د حملې کولو اراده وکړه او یو یهودي حالت معلومولو دپاره کیلې ته ورسېدو. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د چرته نه ولیدو. حضرت حسان رضی الله تعالی عنه ته یې وویل چې دا یهودي موقع کتلو لا راغلی دی، تو د کیلې نه بهر وځه او دا مړ کړه. دی په خپله ضعیف کمزوری و، د کمزورتیا په وجه یې همت ونه شو. نو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د یوې خیمې د اوسپنې موږی په لاس کې واخیستو او په خپله ووتله. د هغه سر یې چاڼیک کړو، بیا کیلې ته واپس شوه. حضرت حسان رضی الله تعالی عنه ته یې وویل چې چونکې دغه یهودي سړی دی، د نامحرم کېدو په وجه ما د هغه سامان او جامې ونه ویستلې، تو د هغه ټولې جامې راوړه او د هغه سر هم پرې کړه. حضرت حسان رضی الله تعالی عنه ضعیف کمزوری و، د دې همت یې هم ونه کړی شو. نو دا په خپله دوباره لاړه او د هغه سر یې پرې کړی راوړو او په دیوال باندې د یهودیانو په ګڼه کې یې وغورځولو. هغې چې ولیدو ویې ویل چې موږ مخکې نه پوهېدلو چې محمد صلی الله علیه وسلم زنانه بالکل یوازې نشي پرېښودی، ضرور د هغې حفاظت کوونکی سړی دننه موجود دی. فایده کې لیکي سن 60 هجري کې حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها وفات شوې وه. دغه وخت د دې عمر 83 کاله. په دې لحاظ د خندق جنګ کوم چې سن 5 کې شوی و، د دې عمر د دې عمر 58 کاله و. نن سبا د دې عمر زنانو ته د کور کاروبار کول هم مشکل شي، لا چې په ځای د دې په یوازې ځان یو سړي قتلول. حال دا دی چې یو خوا یوازې زنانه دي او بل طرف ته د یهودیانو مجمع وه.